پته نه لګي مهنګایي شوه الحمدلله. یاره سعودي افریقې نه خو نه 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 پاکستان یم. پاکستان کوم ګران دي هر څه ګران دي. کس په روپیو هم په دوه شو هغه نور څه لاسه چینی هم په دې لږ ورځو کې چې ګرانه شوه غوړي ګران شو. بذوالجلال نو کې چې تاسو له دې نه ډېر وکړي ډېره مننه مهرباني تاسو دې جذبې ته مې سلام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمانو د پروګرام عوام لټون سره تاسو خو درو ملګری علي عباس یوسف زه حاضر دی تاسو ته هر کله وي. قدرمنو زمونږ کیمرا چې کله هم کولاو شوې ده تاسو وګورئ نو د غریب په درشله کې کولاو شوې ده او په هغې باندې به تاسو صرف د غریب درد ګورئ او د غریب تکلیف به ګورئ او د یتیم په کورنۍ کې چې کولاو شوې ده. خو زمونږ چې ډېر ملګري دي چې هغوی مونږ ته وایي چې یاره میله شروع شوې ده دغه شان د مرغوز میله ده او ډېره درنه میله ده نو هغې له هم لاړ شئ او هلته کې مو تاسو چې کوم نن یو پروګرام وکړئ یو نننی پروګرام دی صرف د ملګرو په ریکویسټ باندې ستاسو د انټرټاینمنټ دپاره. نو زه نن د مرغوز میلې ته راغلی یم د مرغوز په میله کې چې موجود یم الحمدلله زمونږ کلی دی مونږ به بې ملاتړ کوو جي. مرغوز میله جي د ټولو نه غټه میله ده په نږدو علاقو کې او د دې دپاره چې کوم دی دلته کې د اسفي نه کوټې نه ګاړ نه د ډوک نه د تر دې پورې اوورال چې کوم هم کلي دي ټوفۍ شوه چې تر رایټ بینک نه هم خلک دلته کې راځي میلې ته. نو دلته کې مونږ جي نن راغلي یو دی سره به خبرې اترې کوو. قدرمنو دا قرباني نه ده دا قرباني یو سنت ابراهیمي دی جي. دا په ټولو مسلمانانو له پکار دی چې قرباني کوي. خو حالانکه مخکې جي قرباني هر سړي کولی شوه ځکه چې مهنګایي دومره نه وه قرباني ارزانه وه تقریبا په پی کس باندې به 6-7,000 روپۍ راتلې او ننني دور کې خو جي توبه مې دربه توبه چې 12-13,000 روپۍ چې پی کس راځي نو اوس د هر چا کار نه دی جي. مهنګایي جي خاص وجه دا ده چې مخکې به دا و چې زمینداران به نو زمینداران برالل د هغوی سره جي بیه کې د هغوی نه څاروی اخیستی شو او اوس خو دا ټول بافاریان دي دی ځي پنجاب ته او د پنجاب نه څاروي راولي نو د دی چې پکې 15,000 نه والي چې تر 10,000 پورې ګټه ني نو دی هغه څاروی نه خرڅوي. نو مهنګایي ده دی ته هم ګناه نشته ځکه چې په دې لږ وخت کې د چینۍ بوجۍ څومره ګرانه شوه په دې لږ وخت کې د غوړو ډبې څومره جي ګرانې شوې او په کیلو کې تقریبا په هر څیز په کیلو کې زما په حساب سره آی تھنک چې 50 روپۍ اضافه راغلی ده. نو زه هم دې بافاریانو ته جي خواست کوم چې ټیک ته د قربانۍ سیز دی نو ټیک ته ګټه دې کوي خو د وس مطابق او نه هر چا سره جي خپلې چړې دي او بس چې چا نه څنګه سر غوس کو. د دې نه علاوه جي په دې پاکستان کې خاص کر زموږ په نږدو علاقو کې ټولو کې د دې نه علاوه ښه مالدار خلک هم شته ښه مخوریز خلک دی نو هغوی هم قرباني وکړي په یوازې په کور باندې څاروی حلال کړي او بیا یې په مودو باندې په ریفریزرو کې ایښي جي. نو هغوی ته هم زه دا ریکویسټ کوم چې دومره ظلم مه کوئ په دې قربانۍ کې مو د غریبانانو خو پوره حق دی او د صحیح طریقه دا ده چې تاسو قرباني وکړئ او دا په 3 ځایه باندې تقسیم کړی شي یوه حصه چې څوک قرباني کوي او بله حصه د غریبو او بله حصه د رشته دارانو. زه دی ته دا ریکویسټ کوم چې کوم مخوریزه کورنۍ دي دی دا غوښه په مودو باندې په ډیفریزرو کې نه ساتي جي ځکه چې غریبانان له دې هم ورکوي د غریب هم پوره حق دی. غریب جي په امانت کال کې غریب غوښه صحیح نه کي صرف دغه چې قرباني را نږدې کېږي چې ته په کال کې یو ځلي نو دا غریبانان دې ته سترګې چې اوس به خلک قرباني کوي نو موږ له به غوښه راکوي او بیا دی جي په مودو باندې غوښه ایښي نو د هغې نه چې هغه بیا مطلب و چې د خرابېدو اثر پکې راشي یا هغه څه سمیل وکړي بوی وکړي نو دی تېنه کبابونه کوي. نو دومره ظلم هم مه کوئ غریبانان هم په دې کې حق دی نو غریب له هم خپل حق ورکوئ. او زه به اوس دلته کې راغلی یم جي انشاءالله دلته کې به مونږ پوره د خپلو ملګرو سره ملاویږو دلته کې به خبرې اترې کوو نو چاته هم مه ځئ خو مونږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو دلته کې مونږ رالو د
وړو سارونه به جي سټارټینګ الو دلته کې د بيزونه به جي سټارټینګ الو دا یو ملګری موږ سره دلته کې ځان د ملګرو سره بم خبره الګ جانان راشه کنه یار جانان کم دی یار اوه السلام علیکم وعلیکم السلام کلیواله څنګه خي خیر دی روزانه ته خي خیر دی بالکل الله فضل دې تاسو دعاګانې دي شکر الحمدلله نوم به دراته وای خو زما محمد سراج محمد سراج جی. شاباس ډیر مننه دراته وای چې سړي پیسکوري مسکوري درا او جی دا. سره راشه د پیسکوري لګراواله کنه سکورین راوسی یار ها 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 د دې د خیر سره قیمت څومره ده ماشاءالله هر دې 15000 ها دا ولې هر کلیواله نه دا ریټونه ولې هاي دي یا تاسو نو وای بس دا سیاره پته نه لګي مهنګای شو نو مهنګای شو ها کنه ډیره زیات تاسو په دې باندې څومره مهنت کړې ده دام بچي ساتلې ده او نه دا هم بس هغه سیاره اغستره باپاری لگا باپاری. باپاری خلک کوئی باپاریان ځان ساتي دا اختیار ډېر په سوغه ست د اختیار به یا مې په دولس په 200 او ګټه به پکې څومره کې بس 1500 وګټ بس یاره حلال ده پوه شوي حلال ګټه جایز ده خو د حرامو نه بزان ساتي صحیح خبره صحیح ده. ده بالکل. ځکه چې دا لکه د قرباني سیس ده کنه نو کوشش کوي چې دا څومره لکه مطلب تاسو فکر رعایت وکړه کنه نو دومره بخای بالکل صحیح ډیره مننه ده یو شکریا ان شاء الله خاطر مهرباني یار دی کتونکو دلته کې موږ سره یو بل ملګری ولار دی ماشاءالله خو د ګل په شانتي وجود لري او بسکوري وسره دا وګورم چې کوپوت هم نه راځي خو بار السلام علیکم وعلیکم السلام کلیواله څنګه خیر دی امن ده طبیعت ته خره الحمدلله ټیک ټاک الحمدلله یاره سعودي افریقا نه خو نه راغلی نه نه پاکستان یم انا پاکستان کوم ځای نه راغلی خیره زه د زروبای نه دا ته بسکوري دراوستي دي او دا پیسکوري مروستي دي دې ریټ براته وایله قربان د دې ریټ جوړه 35000 روپۍ دي نو جوړه 35000 روپۍ دی ها دا ولی دا پیر ولی ریټ دومره هاي دی پته لګی نه چې دا تاسو هاي کړی دی کنه حکومت طرف را سیسه منګه هاي کړه نه حاصل کې دا خبره ده کنه مهنګای ډیره زیاته مهنګای اسمان ډیره. سره خبرې کوي مهنګای مخنیوي بسوک کوي دا مهنګای مهنوي حکومت لا پکار دی او حکومت الحمدلله دا څه کار دی چې قرضه راوړي او پته نه لګي پته نه لګي غیبیږي پته هیڅ پته په پته هیڅ نه پويږي چې دا قرضه بهر کله ختميږي او یې مهنګای ډیره ده د دې وسراله 10000 روپۍ راکولې مال چې نه کیږي په 10000 خزانه ورکوم دا تا واړه لوی کړی دي کنه واړه مې لوی کړی واړه لوی کړی په دې باندې تاسو څومره مهنت کړی یاره په دې هم یو کال مهنت وکړه کی یو کال مهنت بالکل. او اوس تاسو چې دا مال څومره وږي دا کی تقریبا 34000 روپیو کې الله اکبر الله ډیر لوی دی کنه او بشکه نو بیا لګه گزاره کو نه نه گزارې ریټ یاره ما هو گزاره ریټ دی گزارې ریټ بالکل او بل دا د قرباني سیس دی کنه سنت ابراهیمی دی نو موږ له فکر دی چې لکه مطلب ټیک ته تاسو په پم ډیر زیات مهنت کړی یو نو پکار دا د چې ګټه وکي خو دایره کې دنه دایره کې دنه کو 800 روپۍ باندې یو غوړی دی الله ته سوچ نه کې بالکل او هم اوس د دینه ما ته دا سوچ کې چې دې سره لګه گزاره وکړه بالکل بالکل دې ته سوچ نه کې نه زه خو دا توام چې ګټه دی پکې نه می خرڅو نه نه چې ګټه مې پکې نه زه نه خرڅم واپس به صحیح. بوزم 200 هم اوس رشکی والا لور کړی زرا بسل جلال دو کی چې ډېرې پیسې دلو امين ډېر مننه شکریا دی یو جهان مننه خوشاله خاله باد رنگیالي بریالي ګلالي ماشاءالله الله اکبر راکابو به کې کنه مدد د سره وکړو نه کا کولې شي اخیری څومره وای ته موږ کوئی 50000 روم ها 50000 روپۍ وای ها دې ریټ کې خو غوړې خره بس صحیح دی ته کوم ځای نه راغلی من د مینای کدینه دا مینې کلی نه راغلی مرغوز میله څنګه ده خلک څنګه دي بس څنګه خبر ریټونه څنګه دي ریټونه کو بس د گزاري صحیح دی دا ته وای چې کوم ځای نه راغلی د خیر سره کلا بټنا وکلا بټ کې هم میله لګي ګورې ملاګي خو هغه تاسو پکې دې درنه هغه سپکې دا درنه میله ده شکر دې زه تاسو ته په خپل کلی پراتلو باندې هر کلی وام امين خدای ته وای چې چيله دې کې بسکوري دا کو بسکوري دې سیسه چيله دې ریټ څومره وای 25000 ورو 25000 وای او اخیری به څومره کې ورکې یره موږ چې دا 22 خو شاو کیږي 22 خواوشاو کې دا ته وای باپاری کنه زمیدار نه نه زمیدار سره زمیدار نو دا ولې ریټونه دا پر ولې دومره هاي دي ها یو خو نه دي چې لو دا څوک څه پوس کړي دا 22 باندې څوک څه کوي همون د دین هغه تقریبا په 19000 باندې واغ زدين لوګون ته کې غټو ها بس کې دی شي مهنګای ده کنه یار هغه غریبی ته زمونږ سره ده ها اور مهنګای ده هغه مهنګای ده څومره مهنګای ده یاره مهنګای خو ډیره زیاته یار خنه نو مهنګای بس چل کیږي د دې مخنیوي بس کوي دی به حکومت کوي دا خلک به کوي نو څوک به او تا خو پړې نسره ده او دیم د خیر سره د قربانای دي غاخ ماخي کړی دي کنه الکه غاخ له ګورو
ها څومره روپۍ وای 12000 12000 دغه ریټ ګوره مناسب دی ښه نه بس په خپل مناسب کارونه دغه الله نه یاره کې ها وا چې له هم غټه بالکل صحیح خبره ده ها دا راته وای چې باپاری کنه زمیدار زمیدار يم چې د کوم کلی نه راغلی کلابټ هله کلابټ نه راغلی توم کلابټ نه راغلی د دې نه مخکې سساروي ماروي خرڅ کړل یاره جی نن نه راوستي بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر بابا جی طبیعت تاسو خیر بابا جی خیر دی الله پاک تو به کیمرې ته لوګون ته کې مخامخ شي جی بابا جی څنګه سروي ماروي لای کنه کوم ځانه د خیر سره ول راغلی ټول راوسته حجی هر څول راوسته د څه شی دی کلابټ نه هر کلابټ نه راغلی په خپل کلی د تجی هر کلی وو او خیر دی خوشاله اوسه حجی غوا د جی او حجی قیمت څومره وای قیمت دا 550,000 روپۍ دی نو 550,000 اخیری به څومره کې ورکوي اخیری به 50 ورکو بابا جی د مهنګای په باره کې څه وای میله کوم ریټ هاي دی پروسه کال جی دا شانت کارو چې پروسه کال په اخیری ورځو کې جی سروي شارټ شو او چې سروي شارټ شو نو بیا خلکو چې کمندنو اغستل په هر څومره ریټ باندې خدا پیره بجو ګورا غشانت ماحول نه دا پیره به ور سروي تاسو ته پاتې کیږي او بیا به کسابان لپاره ځان ریټ باندې ورکو نظام چې د قرباني سیز د سنت ابراهیمی دی نو په ریټ کې لګو گزارو کوي الله پاک به تاسو له اجر او ثواب درکړي جایز ریټ خو ولی روزانه حق خبره کوم کنه صحیح خبره جی بالکل صحیح خبره راي ګلو شه په مونږه په جایز ریټ خرڅو نه جایز نه خرڅ ډیره مننه جی بابا یاله خو به د څه همه غي خو ډیره ده کنه با پاریان خو چارته وي ټول یو سره د سړ د غاړي به وي نو ما سره یاره اوس می کیمرامین سیف دی او مې سره سیف دي څه بندوبست کوو ما سره چې ما د سړ غاړي لاله او بابا یانه خو سړ غاړي لاله واکي ډیره مننه جی د مهنګای باره کې څه وایي جی ډیره ده یو کنه هر څه ګران دي هر څه ګران کس په روپیو هم په دوه هغه نور څه لاس چینی هم په دې لګ ورځو کې جی ګران شو غوډین ګران شو هر یو شي یا رب عزوجل جلال په موږ خپل رحم فضل وکي او بهرحال پاکستان د پاکستان باندې موږ ملاتړ کوو پاکستان زنده بالکل زنده باد پاکستان زنده باد ډیره مننه په دې ځای پر اتو پر اتک د هر کلی و الله دې وبخ مهرباني خدای راته وای چې نوم دې سره رشید احمد باپاری او کنه زمیدار یا زمیدار سروي کیمرامین صاحب لوګون ته کراواله سروي سور خو دی سروي خو 65000 دی دا ول یار دا پیرا چې کم دنو ریټ لګ هاي دی آی خو بس باروسه کال نه هاي دی دا څه وسوسم هاي دی یار دیم ګرانه او په دې باندې تاسو مهنت هم ډیر کوي او ډیر ځا صحیح خبره زه هم چې ګټه خیر د جایز ده خو سنت ابراهیمی دی کنه قربانی نو زوام چې ګټه او شي خو جایز شي نو بس چې خستیم دا غیر باندې تاسو ما سره اتفاق کوئ شي ها جی ولې چې ګټه او شي جایز شه د وخت ګران دی جی راشه کنه بابا راشه کنه الله پاک دوبه الله پاک د ګل گلزار کا او الله پاک در باندې حج او عمره دواړو کې سره زمونږ مو می کړی د خیره سره الله اکبر شکر دا پرې سار وګیو کنه نه وې ځان له مزدوري کړو په سعودي عرب خو د عمران خان په حکومت کې دی تر ورسېدو دا عمران خان بس ولې دا دومره خلک خبرې کوي یار بس یار دا چل ګرانی راوستي د ټیکسونه لګولې نه پارشي کومنګ له نوخه منګ له پلاور کې نن د زمکم زر روپۍ ټیکس اغسته شوی د دې بس کیږي نو بعد د دې خو یار د خلکو عوام له پکاري چې راوځي خپ درز نو عوام له لوګون ته کې اپیل وتاو کنه نو بعد اپیل مو ته کړه ورور چې راوځي او دا ته کار دی چې خپل دانو په دې وخت کې به تاسو ډیر چې کم دنو مینوال ګوري او په دې وخت کې تاسو ډیر زیات پښتانه ګوري هغه ته وای بهر بس سړی نه دی ولا خسړې دی یاره ما ته زه خو هم چې هر څنګه خو کنه خو ما ته خو سړی چې کم دنو غل نخکاری کرپ نه دی نه کرپ نه دی اوس مهنګای خو الله تعالی طرفه ده کنه مهنګای خو په مام نواز شریف راوځي ورور الله پاک وایي چې تر کومه پورې تاسو خپل عملونه نه سم کړی نو ترغه پورې د مل حالات نه بدلیږي دا سیده کنه بالکل دا څه خدوا کم شپته کې تای د ریټ د خیر سره جایز دی بس زوام چې د قرباني سیزن چې د جایز ریټ دی خبر تاسو په کې ماجر او ثواب دی صحیح ده ټیک نور خلک چې علي نو هغه خو سزا نه لګنه قرباني لري ډیر مننه جی خوشاله اوسئ یو جهان مننه ټول مشرانو ډیر زیاته مننه کوم آباد اوسئ السلام علیکم څنګه خیر بابا جی خیر طبیعت هم خیر ټیک ټاک دی رو جوړی سیاست هم خیر خدا الله فضل نه خیر بابا جی د خیر سره کم ځان راغلی یاره مونږ خو دې ټانکو یو د خیر سره خج د مرغوس په کلی او پر اتک د جی د ټولو ناول هر کلی وام د زړه د کومینه زه تاسو تار کلی وم ډیر مننه جی خوشاله آباد اوسئ تاسو زمونږ د مشران یې دا راته وایي چې سرویس تاسو د خیر سره او مال خدای حاجی یو خبرو کوم خپکیږي خو بنا باپاری کنه زمیدار نن بس زمیدار یو خو زمیداری زمونږ د کارو یاستا خجوی یاستا دا چاو یاستا جی زمونږ د کار بس دا خو ول بد الله حکم دغه سی شوی خجی او بیا ورپسې زمونږ د غټو خلکو مطلب دا د حکومت کې چې کوم د کورسو خاوندان دي چې کوم د کورسو خاوندان دي زمیداری راته داسې کړي چې ته هم لاړ شي نه بل شان دی دا غستونه دی بالکل چې ټریکټر لاړ شي دا غنټه ور کول نه شي چې د وبو مالیه در پسې راشي نو هغه بیا بل سوای کنه انو موږ په زمیدار کې اوسو کومه دا بدري لکې دا وخرسي کو بس یاره جی زمونږ فیل خو صرف دغه ده کنه چې زه ګرځم صرف او صرف د الله رضا لپاره غریبانو سره خدا مونږ
میله شروع ده الحمدلله مرغوس کله دی زمونږ کله دی پاکستان دی مونږ به پې ملاتړ کوو مونږ به پې چې کوم دی نو مخنیوی کوو د دې څه ملاتړ به پې کوي دا ملاتړ به پې کوي چې غریب لکه دغه رسته رضه پورې په کته بیایي دا نه د هغې خو نه د هغې خو مونږ راوتي یو که نه چې مونږ خو د کورسو مونږ خو د کورسو خاوندانو ته ټول دغه چې غریب له خپې وایي غریب په کته بیایي هم د دغې باره کې خو مونږ هغه ته څه میلاوي 500 روپۍ ورته د ورځې نه میلاوي تر سهار تر ماښام پورې خلک وباسي باباجي د دې مخنیوی به څوک کوي د دې مخنیوی دی ولا الله کې بیا به مونږ کوو نو بس زمونږ حکومت له غونډه کې جواب ورکوي که نه وایه تاسو ولې مونږ خو د جواب زمونږ خو ته دا جولۍ ستړې شوه چې مه کوئ مالدار دي هغه دې جواب ورکړي چې کوم په کورسو ناست د کورسو خاوندان خو ځان له ګټې کوي هغه ځان له ګټې کوي غریبانان یې غرق کړه ټول څښا ټوپۍ لکه زما په سر کړي دي منډې ترړې وایي په 500 روپۍ باندې مزدوري کو په هغې څه کور ته وړی شي قدرمنو په دې وخت کې باباجي ډېر زیات په جذباتو کې راغلی باباجي ته هم ګناه نشته ځکه چې مهنګایي ده جي نو مونږ خو هم حکمرانانو ته دا جولۍ مو ته خوړې کړې ټول زمیندار دي دغه څه دغه دی ته غریبانان ته بالکل صحیح خبره ده مالي چې راشي نشي ورکو دا باباجي سروې د پسورې دا راته ووایه سروې خو بس سړی چې چا واغستې د موږ څه کوو خو 2 روپۍ قربانۍ شی دی بالکل صحیح خبره خو بیا هم تاسو د دواړو څومره ریټ وایي یاره موږ خو تقریبا 80,000 روپۍ واو رب ذوالجلال دې چې تاسو له دې نه ډېر وکړي ډېره مننه خوشحاله ښاد آباد رنګین تاسو دې جذبې ته مې سلام دی جي تاسو دې جذبې ته مې سلام دی ډېره مننه جي ډېره مننه خلکو ته لږ تنګسیا ده نو دا خو د الله طرف نه ده الله طرفه ده او دې خو مخلوق څه نشي کولی تاسو جي زمونږ مشران یې مونږ ستاسو د خپو خوري یو جي الله پاک وایي چې تر کومې پورې دې خلکو خپل عمل نه دی ټیک کړی نه تر هغې پورې د پاکستان او د ملک حالات نشي بدلېدی دا خبره صحیح ده چې څو پورې مخلوق الله ته نه تابع شوی دی په غلطه چې الله ته تابع شو دی به کامیاب شي چې مخلوق پسې ونښتم دی ناکامه دی به څه وکړي دا دومره لوی الله باچا چې دی که نه هر څه مونږ له کوي یو مخلوق یو معمولی غونته کې یو انسان معمولی غونته کې کار وکړي د هغه پسې ونښلي زنده‌باد او مرداباد زما هم زنده‌باد صرف یو د الله وایه زنده‌باد یو د الله وایه بس ونښله کابو ونښله د نبي علیه السلام طریقو پسې ونښله او د الله پاک حکمونو پسې ونښله څوک نه نښلي جي نو بس چې نه نښلي ناکامه دی ځکه دا مونږ چې کړي ګو دي او بیا اوس مونږ ته وایي یاره وایي مهنګایي ده نو مهنګایي مونږ ذمهوار یو نو مهنګایي دا خو د الله کار دی اوس زه د سارو ته ولاړم اوس په بانک وویلی شي زه به نه ځم او جي بالکل صحیح خبره ده زه به د سارو ته ولاړم سارو ته به ولاړې سارو ریټ څومره دی جي د سارو ریټ خو د یو د دې اتیا غواړم ښه جي دغه بلې اویا غواړم اخري تاسو وایي چې څوک وي نو بس اخري خو مونږ وایو چې بس دا تقریبا شپږ اویا اویا وکړي باباجي بس ان شاء الله جی تاسو خو زموږ مشران یې تاسو خو پارس باندې زموږ نه ښه پوهېږئ خو زه وایم چې دا سنت ابراهیمي دي او مخکې به جي هر چا به قرباني کوله ځکه چې په 6-7,000 روپۍ فی کس به راغلی نو زه د هغوی به دومره وس طاقت و اوس الان کې څنګه چې تاسو وویو زموږ نور هم شاته مشران ووي چې اوس 12-13 او 14,000 نه کمه نشته نو زه وایم چې څاروی خر شي خو په حلاله ګټه باندې ان شاء الله تعالی رحمان کپو ځکه چې ستاسو به هم ثواب وي او چې څوک یې لي نو د هغوی به هم ثواب وي شابه که دا نیت چا وکړو خو بیا مزید یې که نه بیا مزید یې خو نه کوي نه کوو که نه صحیح کار نه کوو نو بیا هم کوو خو لکه مطلب دا دی چې په صحابي کې خو ول زه دروغ وایم بالکل صحیح خبره نو چې دروغ مې ووایي نو شی مې خراب کړه باباجي رب ذوالجلال دې وکړي چې څاروی ستاسو ډېر په ښه ریټ باندې لاړ شي او الله پاک تاسو له د مناسب ښه ګټه درکړي الحمدلله ډېره مننه جي ستاسو د خدای پاک قدر وکړي امین ډېره مننه او الله پاک ته زموږ نه راضي شي نو بس امین الله پاک ته موږ نه راضي او زموږ په آخره خاتمه کې الله پاک د ایمان زموږ سره جي په دې وخت کې ماشاءالله ښه سپین روبې باباجي ولاړ دی باباجي دا راته ووایه چې زموږ د را روان کول د چې کوم ینګ جنریشن دی یا چې کوم زموږ پښتانه وروڼه تاسو ګوري په سکرین باندې تاسو اخري کې جي هغوی له یو ښکلی پیغام ورکوي بس هغوی له خو زما دا پیغام دی چې بس د نبی علیه السلام طریقې دی کوي او خپل کارونه روزګارونه دی کوي او حلال دی کوي مردار نه ځان وساتي مردار نه ځان وساتي الله به کامیاب وي الله به کامیاب وي بیا به خود کامیابېږو ډېره مننه جي ستاسو د ښو خبرو کولو د یو جهان مننه جي خوشحاله اوسئ آباد السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام زما خوږ وروره نوم دی څه دی سهید الله دا راته ووایه چې د کوم ځای نه راغلی موږ د ایسیپي نه راغلي هر ایسیپي نه راغلی اول خو راته د زړه د کومې نه مرغوس ته په راتګ باندې هرکلی وم دا راته ووایه چې څاروی دی د څو روپو دی دا 1,10,000 1,10,000 دا ولې کلیواله دا دا ریټونه ولې ښایي دي یار بس ګران دي څاروي ګران دي ها چې نیم ګرانه شوه غوړي هم ګران شو هر یو شی مخ په ترکۍ باندې روان دی څاروي مو څه وخته څاروي مو ختل ها جی دا ته څه وایي چې اخري څوک باپاري که نه زمیندار بس موږ باپاري باپاري
د رښتیا به وایي څاروي د کوم ځای نه راوستلی دروغ به نه وایه ځکه ګورې الله پاک حاضر ناظر دی سترګې ګورې مرګ حق دی راځي لاهور نه لاهور نه راوستلی په څو باندې راوستلی دا بل ملګري م راوستي موږ ګور مرګ ګورې حق دی سترګې به د هر چا پټېږي خو بل ملګري راوستي بل ملګري راوستي نشته دی هغه ته دی چې په دې باندې ورکړي بس الله پاک ته و چې ښې مناسب پیسې درلوږي السلام علیکم جی یو ځل بیا زه تاسو ته هرکلی وایم زه دلته کې ډېر په ریکویسټ باندې رالم او دی سره رالم علیکم سلام څنګه ښې جي خیر دی جی خیر دی الله جی زه خو په د ټولې ناول خو زه تاسو سره لومړنۍ دا خبره ډسکس کوم او دی ووي که نه د دی خبرې مطابق چې ټولې میلې چې کربلا دی موږ د اول دا ووایم زه چې په دې او جي اواز هغه داسې ناست او زمونږ لیډر ښه نیغ ناست او خط جواب الله پاک د خپل میشن کې کامیاب ان شاء الله کامیابیږو به الله ټول دعا کوي چې رب ذوالجلال پاکستان ته خیر وي آمین ماشاءالله جی په سر باندې تور ټوپۍ او خال الحمدلله نبی علیہ السلام سنت طریقه ګیره ها جی ډیره مننه د کوم ځای نه راغلی یې زروبای نه جی بابا دی وي دا وي باپاري د خسل دی سره میان دي رامیان دا د ساروی د پسو د خیره سره سوا چې څومره رالوږي یاره ساروی 130 راته 130 کې دواړه ها جی ګټه جایز ده ها ګټه جایز کوئی کنه جایز به 25 مې اغستی په 25 باندې اغستې دي او به دا ته وایي چې سبا به ماښام ټیم کې پسو باندې ورکړي الله پاک حاضر ناظر دی او سترګې به زموږ د ټولو پټېږي او مرګ حق دی یاره بس پاتې نه لګیا به حالات ته ګورو حالاتو ته به ګورئ ها جی دا بس الله پاک دی وکړي چې ډېرې پیسې وکړي موږ ورته دعا کوو کېږي انشاءالله که نه ولې به نه کېږي خبرې خو سره کوم خو اول خو د لاسو نه داسې ډېر لرې کوي که نه ګورې دا خو موږ یو ګوره سر خو د بل سر ویل لغه رانه کې خپل سر خو اصل له معلوم دی راته روري حاصل دی او جی بالکل د خپل اصل هم ساتلی دی او اصل له خبرې د کوم ځای نه راغلی دی خیره سره ها په خبره باندې پوهېږي ته ورته وایي کښېنه چې کښېني یاره لکه مې خلک نظر کوي روري خلک به نظر کوي زما په اشاره پوهېږي په اشاره باندې پوهېږي ځکه یو اشاره ورته وکړه چې زموږ دا کتونکي هم داسې کوي ها کیمرې ته نه وګوره ها سر اوچت که کنه بالکل سر اوچت که اوس امیر صاحب څه وایي د څاروي څه وایي شپږ اتیا شپږ اتیا الله اکبر الله ډېر لوی دی امین دا راته ووایه چې اخري به په څو کې ورکوي ها اخري به په څو کې یا ته خو نه اخلي هسې خبره کوي راسره نه نه زه هم چې نور چاله ورکوي که نه موږ خو د خیره سره اخیستې دي خدای پاک د خپل دربار کې قبول او منظور کړي سره ټول مؤمنان مسلمان بالکل صحیح خبره ده اخري به په څو کې ورکوي داسې خو د کاس راغی چې پیسې په لاس کې کړي ورکوم ولا نور وایه لکه باپاري ها خیر چې راشي به ګزاره وکړو ښه چې بیا راشي ګزاره ګزاره څومره ګزاره به کوي خیر خامخا څه به پرېږدو خامخا څه به پرېږدي رب ذوالجلال دې وکړي چې تاسو له ښې پیسې امین چې محنت او مشقت پکې قرباني هم لرو ګزاره به د قربانۍ شی دی که نه سنت ابراهیم نظام چې ګزاره وکړي نو ډېره زیاته به ښایي تاسو له به هم الله پاک اجر او توفیق درکړي او چې څوک یې دي نو د هغوی به هم اجر هلکه نه قربان خولې دې ونیسه یاره زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی ډېره مننه او زمونږ د ځای ته او زمونږ د دې ځای دغه وکړو دا خو مونږ میډیا والا غوښتل خو تاسو راغلی قربان خدمت وایه زمونږ خدمت دا ده چې لکه د هر څه ګرانه په ګرانۍ دی هر څه ګرانه په ګرانۍ او ادا کار روزګار غواړي دا کار روزګار دا ده چې لکه د ټکټونه ورکوو خلک سکیورټي کې واو نوکري ډېره سخته نه ده نوکري سخته ده یاره خو بس څه وکړو چې دا سوتې وې هم به بل زور کوي اوهو زه والله زور که زور ته یو شپېلې وو که نه تیز غونته کې وایي سایډ ته شي خلک روډ باندې سایډ ته شي دا الله اکبر دا مسلمانان نه دي چې په سیټي نه سایډ ته کېږي او دا چې په کوم سایډ ته کېږي دی په لږ وخته سایډ ته کېږي ځای ورځئ او که ما سره څه چای اوبه کوئ خو راځئ میډیا والته هم ما چې راځئ مهرباني زما شکریه جی ګرانو کتونکو په دې وخت کې موږ سره یو مشر ولاړ دی چې د لاهور نه راغلی دي او دلته کې څه څاروي اخیستلو دی سره به هم لږې شانتې خبرې کوم او کیمرامین صاحب لږ دا شانتې راواړېږه السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه یې ښې جی خیر ده جی تاسو خوږه نامه جی الحمدلله چینارګل یوسفزی چینارګل یوسفزی یو زما نوم دی علي عباس یوسفزی دا راته ووایه جی چې څاروي مې اخیستلو الحمدلله یو بس یو جوټه مو واخیسته د خیره او ډېر ښه پښتانه خلک ته لګا او ډېر زبردست په دې معنی چې زه هر کال لازمه دلته لګا نو څاروي ماروي خو ډېر ښکلي مزېدار ښار ځای دغه یې لګا خو بهرحال زما خپل ځاني دا طبیعت ته زه دې ځای کې لګو
چې راشم نو ماته خدای پاک پکې سروي هم ښه میلاو کړي. ډېره مننه جي. اول خو زه ستاسو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې تاسو دومره لرې نه راشئ، تاسو زموږ میلمانې یو بیا زموږ کلي ته راشئ. نو زه ستاسو ته مرغوس ته په راتګ باندې د ټولو نه اول هرکلی وایم. مهرباني. حاجي جوړه په څه وشوه؟ نو په 90 باندې وشو جي. حاجي په 90 باندې وشو. الله پاک دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. امين. د دې ځای ریټ څنګه هر کال راځي؟ هر کال لازو خف کول خمه ډیر ښه خلک ته پښتانه خلک ته او بس زمونږ په دې چې ډیر لري نه خلک راځي لکه زمونږ کلی سره جي دومره د مینې لرلو د یو جهان مننه. ان شاء الله آباد او خاص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه طبیعت خیر دی جی تاسو ښه؟ بالکل ټیک ټاک جی. موږ د پروګرام خاتمه کړې وه خو دی به زموږ زړه ډېر زیات ډک دی نو دی سره به لږې شانتې خبرې اترې کوو چې په زړه دې څه هم دي نو ووایه. جی زه دا وایم چې موږ د منډه دغه ته میلې ته څاروی را دننه کوو. زه د ګاډي والا یم. تاسو کوم ځای نه راغلي یئ؟ زه د یوسفي نه جي. یوسفي نه زموږ میلمه یې؟ او جی. نو موږ نه دلته 100 روپۍ واخلي. صحیح. بیا چې دلته موږ څاروی کوزو نو بیا رانه 50 روپۍ واخلي. بیا چې کله موږ د بل چا څاروی خېجو نو بیا رانه 100 روپۍ واخلي. موږ صرف د دې دغه کوو. د دې دغه کوو. او جی. روپۍ ډېرې یالي. او جی. او زموږ یو پارټي هم نه سپورټ کوم. زه صرف او صرف الله پاک سپورټ کوم. الله پاک لوی بادشاه دی د ځمکو د اسمانونو. موږ به د هغه نه غواړو، د حکمرانانو نه به نه غواړو، خو کوم مسافر وروڼه دي نو هغوی به ما ګوري دلته کې او زه د مسافر وروڼو د سپورټ هم ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی موږ دومره سپورټ راکوي. او ما به 1500 روپۍ پیره راړه او دلته کې 200 روپۍ زما نه دی واغسې. ما ته 300 روپۍ پاتې شو. هغه زه تاسو زموږ وروڼو ته څه وایئ؟ بس زه دا ورته وایم چې لکه د دې سهل روزي. بسم الله الرحمن الرحیم. جی ګران کتونکو موږ د پروګرام خاتمه به کوو. د پروګرام خاتمه بلکې کړې وه په دلته کې موږ سره ټیکهدار ناست دی. ټیکهدار سره به لږ شانتې خبرې کوم او خبرې ورسره ځکه کوم بس موږ خو یې موږ ځو ځکه چې موږ ته هغه بل هغه پروګرام هم دی او دلته کې تاسو صحیح کړل په خپله باندې خلک ګیلې ملې کوي چې دی ټیکسونه میکسونه علي نو دی سره به لږ شانتې خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه؟ خیر دی جي. خیر تاسو د خیر سره کوم ځای اوسېدونکي یې؟ په ټانکوي جي. د ټانکوي اوسېدونکي یې. مرغوس ته په راتګ درته د ټول نه اول د زړه د کومې نه هرکلی مهرباني جي. دا راته ووایئ چې ګوره تاسو خو لکه دلته کې ناست یئ دا ځای ستاسو مطلب اجاره کړی دی که نه؟ او جي اولاد زموږ ته کلي وقف دی ټانکوي. صحیح. او جي دا د مرغوز یو ملګري سره اجاره ده. هغه ته کال 1,02,20,000 روپۍ ورکوي. 2,20,000. او جي هغه زموږ 2 جماعتونو ته ځي. صحیح. او جي همدې کې هر کال دا میله لګي په سارو دا میله همدا ته پس په بولي پې کېږي چې هر څومره لکه زه پې اوس 1,85,000 پورې تللی یم. ټیک شو هغه ستاسو خبره ټیک ته خو خلک اوس مونږ دلته کې مونږ انټرویوګانې واخیستې نو خلک وایي چې یاره دی مطلب ټیکس هغه پیټ راړه کلیوال نو خلک وایي دی چې کوم د ټیکس لګولی دی پلان کې او ډینګلی وایي مونږ نه چې وایي راځو نو 500 روپۍ وایي چې وایي بیا وایي 100 روپۍ د نظام ټیک دی خو لکه په اخلاقو دایره کې دننه که نه دایره کې دننه بالکل ستاسو خبره صحیح ده. هر سړی ګیله من ټیکس والی خو حق ټیکس والی دا دی پړاو کوي. بالکل میله مال موشي ټنډ کوي. دې کې 20 روپۍ ساروی او 20 روپۍ دی بالکل. یا ته خرڅ مست پکې څه دغه مغه نشته. صحیح ده. ډېره مننه. تاسو زموږ خوږو وروڼو ته څه ویل غواړئ؟ نو بس دا ومې ورته هغه ما وقف لذي زموږ وروڼو ته څه ویل غواړئ؟ بس زموږ چې څوک خفه دي ستاسو نه تا هغوی لوغونته کې د کیمرې په سترګه باندې لوغونته کې خوشحاله که نه جي نه چې کوم دی هغوی بې ځایه به خفګان کوي. تاسو خو ما څه وښول دي ته ووایه خفه کېږي نه خفه کېږي بالکل نه. ته خرڅ دی کې څه دغه نشته پکې هر یو شی موجوده دی. څه ټینشن پکې ورته نشته. پارکینګ خلوي دی که خوراک څښاک هر یو شی پکې میلاویږي. هر انتظامي شوی او جي 100 روپۍ موږ ټیکس اخلو باقاعده موبایل راځي دلته موږ څخه ګش کوي. صحیح. او جي نو دې سره چا سره ظلم ملم نشته. ظلم نشته نه جي نه د ظلم خلاف आवाज اوچتو کنه ان شاء الله بالکل ولې نه ظلم خلاف आवाज اوچتو بالکل. تاسو دې کې چې ما سره انوال یې کنه جی ولې نه چې کوم ځای کې ظلم کیږي نو ظلم خلاف به موږ आवाज اوچتو بل د دې د آمدن چې دی نو دا ټول دي د ټانکوي جماعتونو لا بالکل او لکه دغه د پاره مونږ کو کنه دغه د پاره نه کو. ډیره مننه. د ظلم خلاف आवाज به اوچتو بالکل به اوچتو. دا خو بس د مخې نه تماچا راغسته بس دا خپل هغه د پاره دا شی دلته معجزه ټول ته ولاړ دي. صحیح ده. چې چا څه دغه وکړو باقاعده موږ دغه جرمدار یو. ډیره مننه. کلیواله خوشحاله ښاد آباد رنګیالي اوسئ. ډیره مننه. جی ګرانو کتونکو زه به دلته کې د پروګرام خاتمه کوم جی انشاءالله بیا به په نیکسټ پروګرام کې حاضرېږم که ژوند وفا وکړه که د مرګ د طرفه خیر وي د لوی اختر نه بعد او د لوی اختر نه مخکې دا زموږ اخرنی پروګرام و
اوس ما چې کوم وروڼه هم په سکرین باندې ګوري خاص کر مسافر وروڼه نو زه د زړه د کومې نه هغوی ته د لوی اختر ډېره زیاته مبارکي وایم تر دې پورې د مشرق نه تر مغربه پورې او د شمال نه والې تر جنوبه پورې چې ما کوم هم مسلمانان وروڼه ګوري نو زه هغوی ته د زړه د کومې نه د اختر ډېره زیاته مبارکي وایم. والسلام. خوشحاله ښه د آباد اوسئ. علي عباس په دعاګانو کې یاد ساتئ.